د پوهانو په نظر کې د موسمونو په لحاظ تامه ځمکه په درې برخو کې ویشلې شوې ده چې ورته باردا، معتدله او هاره ویلی شي، یعنی سړه، درمیانه او توده. لکه د روسي هیواد سایبیریا د نړۍ په مخ د ټولو نه یخه او د افریقې د سارا دشته د ټولو نه ګرمه سیمه ګڼلی شي. د قدرت فضل او شفقت دی چې موږ د نړۍ په هغه معتدله او ښایسته هیواد کې ژوند کوو چې دنیا یې د سیلګرۍ مرکز او د پاکستان وړوکی سویزرلینډ د سوات په نوم بولي. د ځمکې دا حصه د بې حسابه قدرتي رنګونو په وجه د کائنات خلاصه او یو قدرتي لرننګ انسټیټیوټ ګڼلی کیږي. دلته د کال 4 موسمونه وي، لکه اوړی، ژمی، خزان او سپرلی، او د هر موسم خپل خپل خوندونه او رنګونه وي. لکه چې لقمان انجم وایي، کله سپرلی شي ګلان راشي، د ګل خوشبو له بلبلان راشي، او کله ژمی شي یخني جوړه شي، کله په شنو پاڼو خزان راشي. دا مهال په خزان وهلي وطن کې د ژمي موسم روان دی چې ورته ساړه، سړځي یا یخني هم ویلی شي. د ماګ او پګڼې یعنی نومبر او دسمبر میاشتو کې ساړه زیات شي او په غریزو سیمو باندې واورې وورېږي. دا واورې د علاقې ښکلا او د شینوالي سره سره په ګرمۍ کې د موسم په اعتدال کې مرسته کوي او د کروندې ځمکو د بهر لپاره د یو ټینکی کردار لوبوي. په دې موسم کې ورځې لنډې او شپې اوږدې شي. 21 دسمبر د کال د ټولو نه اوږده شپه او 22 د ټولو نه وړه ورځ وي. په خزان او ژمي کې ونې بوټي اوده شي او د زیلو د لارې پاڼو ته روزونه یا خوراک بند شي. د ونو تنه او څانګې د سختې سړځۍ په ولقه شي، وچې سپیره سپیره شي. کله چې د ژمي اوږدې شپې په آخري سلګو شي، نو سپرلی په ورو ورو سترګې پرانیزي. همدا وخت د پګڼ میاشت په تېرېدو وي او چیتر رو خپې راغځوي. په دې دوران کې د ونو بوټو د بیدارۍ سره بنیادم هم ژوندی او تازه شي. وطن بیا د شینکۍ پوشاک واچوي، ښکلاګانې برسېره شي، شاعران په غزلو، سندرو او عاشق مزاجه دنیا په شاړو سر شي. چې رنګونه د سپرلي شي بیا به راشم، سره ګلونه چې زلمي شي بیا به راشم، هسې تور راته جانان وایي تور نه یم، د مخونو چې سیالي شي بیا به راشم. زمونږ د سوات په سیمه د ژمي موسم ډېر سخت وي. د کالام غرونه خو کله کله د پو یعنی اکتوبر میاشت کې په واورو کې پټ شي او د بیساک میاشت چې تیریږي نو دنګ غرونه د واورو په جامه کې په پرده شوي وي چې سیلانیانو ته دا واورې خوشرنګه ښکاري، خو ځایي خلکو ته د یخنۍ د امله بدرنګه لګي. په دې واورو چې د بیساک میاشت تیریږي نو دا په مزه ویلې کېدل شروع شي او د سوات سیند ته د یخو شنو اوبو د ورکولو سره سره د سواتي او ټراوټ په شان د نایابه کبانو د ودې ذمهواري په سر واخلي. د دې دریابۍ د وجې د سیلګرۍ بلا موقع خو وي، یو جهان ځمکې هم د دې د لاسه زرخیزه وي، وطنونه پې خیرازه وي او آبادۍ پې روښانه وي. یو طرف ته د سوات د 40 لک آبادۍ معاش او معاشرت په دې اوبو روا دوا وي، بل طرف ته د خیبر پښتونخوا د میداني علاقو لکه د چارسدې، مردان او صوابۍ ضلعو د 3 لکه ایکړ ځمکې د کروندې هلې ځلې په دې اوبو دوام لري چې غنم، جوار، ګنۍ، تماکو په شان فصلونه او ذایقه‌دار سبزیانې کروندې پې کېږي او دغه شان په ملکي معیشت کې ډېر واضحه کردار لوبوي چې د وجې قومي خزانې ته په اربونو روپۍ آمدن راځي. خو د افسوس مقام دی چې سرکار له دومره ګټو ورکولو باوجود دا سیاحتي وطن د حکومت په ترجیحاتو کې نه دی شامل. دلته د بجلۍ لوډ شیډینګ د ټول ملک په مقابله کې زیات وي او د بجلۍ په نرخونو کې هیڅ قسمه رعایت نشته. بله د افسوس خبره دا هم ده چې زموږ د خلکو سره د دې نایابه شنو او خوږو اوبو هیڅ قدر قیمت نشته او د سیند مو د یو ټایلټ منهول او د ټول وطن ډیرنګا جوړه کړې ده. د سوات ستر ښار منګوري نورخاته ته کوکارۍ دره د غرونو په پرده کې پټه پرته ده. د جامبیل، چینار، پرونې او کلیل په غرونو چې واورې وشي نو کوکارۍ کلی هم لکه د فریزر په شان یخ شي. د غرونو په سرونو او لمنو کې اوسېدونکي خلک د ژمي موسم ډېر په ګرانه تېروي، خو اخر په سختۍ پسې راحت وي او په پریشانو پسې خوشحالۍ. د ژمي د 3 میاشتې تېرېدو سره د بیساک میاشت کې د ژوند خوندونه بیا بحال شي. د موسمونو د هیر پیر او ادون بدلون ته د عصمت علي اخون په شان خوږژبی شاعر په دې نظر ګوري. د خزان په رنګ کې رنګ د ژوند هره یوه کیسه ده، خلک شک پې د پالنیز کړي زه یم نه
لږه دمه ده. خلک وایي ژوند دی ختم، زه ویم نه بیا شروع کیږي. خلک وایي سیله یوړو، زه ویم نه دا خو ځای کیږي. خلک وایي خپو کې خاورې، زه ویم خپو کې زرغونېږي. خلک وایي زیړ شو خړ شو، زه ویم سور شو بیا شین کیږي. خلک وایي دوکه کیږي، زه ویم نه اوس هوښیارېږم. ژوند ته هم لیواله کېږم، پس پرلو پسې مارغه شم، الوت کړم لا نور چوتېږم. په خزان د بوډۍ ټال شم، ټول رنګونه شم خورېږم، ټول رنګونه شم خورېږم. نن سبا موسمي بدلون د یو اژدها په شکل په ماحول لکه د خپسې خور پروت دی چې زموږ سپرلی یې ورک کړو او خزانونه یې ختم کړو. دا افت د ماحول د الودګۍ په جواب کې د فطرت یو انتقام دی. په راروان وختونو کې به د دې د لاسه نور څه کیږي. د هغې فکر هم ډېر پریشان کن دی. حقیقت دا دی چې دا قدرتي ښایسته او معتدله وطن په موږ د قدرت انعام دی او د راروان نسلونو امانت. په دې امانت کې د حد نه زیات خیانت روان دی چې د وجې به یې د نوي کل راروان ژوند په عذاب کې وي. راځئ چې د خپلو نسلونو د تحفظ او د ماحول صفا ساتلو دپاره د موسمي بدلون د اژدها په عقل فکر سره د ختمولو دپاره خپل کردار ولوبوو. پکار ده چې د متعلقه خلکو سره په مشوره د سیندونو او خوړونو د غاړو د حدود تعین او په هغې غاړو د آبادۍ د بندیز دپاره سختې پالیسۍ جوړې شي. موږ د دې تباهۍ په خپله ذموار یو. ونې بوټي موږ ختم کړو او د ځمکې قدرتي مخ یو په سیمټو او باجرۍ ولړو. باید چې موږ خپل چاپېریال پاک وساتو، د موسمي بدلون د مخې په تدبیر سره خپل رول ادا کړو، ځکه دا د راتلونکي نسلونو د امانت په توګه زموږ په حواله دی. پکار ده چې په امانت کې نور خیانت ونشي. د دې دپاره د سیندونو او خوړونو په غاړه په هر قسمه آبادۍ بندیز پکار دی او په چاپېریال کې هم د بې ځای آبادو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. د پرون ښایسته او د امن سکون زانګو وادي سواد نن د دنګو دنګو پلازو، غټو غټو مارکیټونو، لویو لویو هوټلو، روډونو، موټرو، رشکو، موټرسایکلو او عمارتونو په سونامي کې ورک شوی دی. که چېرې دا صورتحال همدغسې جاري وي نو 15 کاله پس په خلک په آزاد ماحول کې د ساه اخیستو دپاره د غرونو سرونو ته خیږي. मैं बुरिया नशी हूँ मेरा घर नहीं कहीं, ए तू मेरी नसीब मुझे मिल यही कहीं. هم د دې سره د پروګرام زما وطن دا حصہ پای ته رسي. تر بل خوندور پروګرام پورې د پروګرام زما وطن لیکوال خانجي فضل الله زاهد او صمد انجم ته اجازه راکوي. په لوی الله مسپارو، د الله په امان.